السلام علیکم ملګرو. جنید خان ما په تیر شوی ویډیو کې تاسو سره ما د امیزون د اکاونټ جوړولو طریقه شیر کړې و. په دې ویډیو کې به تاسو له امیزون چې کوم سیل سنټرل اکاونټ دغه انټرفیس خیم دغه فنکشنز اینڈ فیچرز باندې خبره کوو. هغه نه علاوه تاسو به پروډکټ څنګه اډ کوئ، اکاونټ چې جوړ شي هغه نه پس په پروډکټ اف بی ایم کې څنګه اډ کوئ، اف بی ای کې به څنګه اډ کوئ، نو هغه په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کیږي. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ ځکه په دې ویډیو کې به تاسو لډیر په اسان الفاظو کې په پښتو ژبه کې د امیزون مطلب اف بی ایم پروډکټ اډ کولو حواله سره مکمل لیکچر ملاويږي. په سکرین د لخکاري چې کله تاسو امیزون سیلر سنټر اکاونټ کولو کوي نو دا امیزون سیلر سنټر اکاونټ په سکرین د لخکاري وګورئ. اوپن آرډرز پکې نشته، هر څه پکې 00 دي. نوې اکاونټ ته جی دا د یونایټډ عرب اماراتو اکاونټ دا یو مرګري جوړ کړی خو دې کې غله ایشو راغلی ده. ایشو دا راغلی وای ما پکې پروډکټ اډ کړی دی خو مال آرډر نه راځي. راځي دا غي پروډکټ د الله هم خیمه پروډکټ چې رستاسو کوم وی کنه ټونه پهله خو دې په دې مینیو باندې خبره کو دا مینیو دا کټالاګ چې کوم دې نه تاسو پروډکټ اډ کول شي. وګورئ دا ټول د پروډکټ ایډیشن ټول چې دي ځکه انوینټری چې کوم تاسو پروډکټ اډ کړی وي هغه دې نه تاسو منیج کول شي. اف بی ایم اف بی ای هر څه دې نه منیج کیږي. پرایسینګ دې کې مین شی کټالاګ د انوینټری دا اور بل چې کوم دې سٹورز دې منیج سٹورز دا پکې لګ دغه دی او آرډرز منیج آرډرز دا هم د کدا سلور 15 فیچرز چې دی تاسو زده کوي او ریپورټس 1 2 3 4 دا سلور چې تاسو زده کوي نو هم تاسو یو ډیر ښه امیزون اکاونټ جوړ شئ ځکه ټول فیچرز چې کوم دي هغه دي زینه دي د کټالاګ نه دي انوینټری نه دي ریپورټس نه دي. ریپورټس کې تاسو د خپل امیزون چې کوم د تاسو سیلر سنټر اکاونټ ته دی هر څه تاسو کته چې خیر په دې خبر نه کوس انوینټری ترازو چې د کم منیج ال انوینټری کې ستا اف بی ایم راځي او اف بی ایم هم راځي، دواړه پکې راځي. صحیح شو. اوس د پروډکټ اډ کړي خو دلته تاسو لخکاري ان اکټیو دی. ان اکټیو ذکر چې د پروډکټ اف بی ای کې اډ کړي دي او اف بی ای کې چې کله تاسو پروډکټ اډ کړئ نو هغه تر هغه پورې ان اکټیو وی کنه چې تر څو تاسو پروډکټ امیزون ویر هاوس ته لیږلی نه نو تر هغه دا ان اکټیو وی چې کله دا تاسو امیزون ویر هاوس ته ولګئ نو دا ال اکټیو کیږي. او دی وای ما اف بی ایم کې اډ کړي دي. اف بی ایم کې د اډ کړي خو اف بی ایم ایډیشن د لپاره دی کې یو سیټینګ دی چې کله اف بی ایم تاسو کم مرګري دوبۍ کې وي، سعودي عرب کې وي یا په یو کې وي، امریکا یو اس ای دغه ملکونو کې وي، د هغه ملکونو کې وي چې کم ملک امیزون ویر هاوس وي. د پاکستان خبره نه کوم، پاکستان کې امیزون ویر هاوس نشته. پاکستانیان امیزون باندې کار کول شي او پاکستان کې د نشي کول، نور ملکونو کې کوي. نو چې کم مرګري پاکستان کې کار کوي کنه پاکستان کې اوسېږي یا هغه په دوبۍ کې اکاونټ چلای یا په سعودي عرب کې چلای نو هغه اف بی ایم نشي کولی، ای به صرف اف بی ای کوي. او چې کم مرګري پاکستانیان دی یا د هر ملک دي خو اوسېږي په هغه ملک چې لکه اوس دلته دا پاکستانی اکاونټ ته جی او دی اوسېږي په دوبۍ کې نو د اف بی ایم کول شي ځکه په دوبۍ کې امیزون ویر هاوس تر و د دوبۍ اکاونټ هم دی. اوس کده د دوبۍ دی اکاونټ کې مطلب ګلوبلی د خپل سیلینګ شروع کی دی یونایټډ سټیټ کې د دوبۍ اکاونټ نه شروع کی نو بیا ود صرف اف بی ای کوي، اف بی ایم نشي کولی. اف بی ایم کول شي غیلا بیا ډراپ شپینګ ویل شي. خو کته هر څه په امیزون باندې کې هغه اف بی ایم دی نو د لپاره سیټینګ ضرورت دی. هغه سیټینګ دار په دې سیټینګ آپشن باندې به کلیک کړئ او د کې براشي شپینګ سیټینګ لا هغه شپینګ سیټینګ د کړه نه دی ځکه د لا په اف بی ایم کې د پروډکټ نشي اډ کوله او ځکه د آرډرز هم نه دی راغلي ځکه چې د پروډکټ کم لیست کړي دی هغه د په اف بی ای کې لیست کړي دی. اوس پر شو دا سیټینګ دی یو ار کرنټلی سیلف شپ. دا سیلف شپ نه به ختم کړي. سیلف شپ مطلب دا ډراپ شپینګ کې راځي. په دې آپشن ان باندې بکلی کوي دا تاسو چې ریډ کوي دیز انلی اویلیبل فار سیلر هو فلفل فرام لوکیشن ود ان یو ای. دا هغه خلکو د پاره دی امیزون ایزی شپ چې کم خلک په دوبۍ کې اوسېږي. امیزون ویل پک اپ آرډر فرام یور رجسټرډ پک اپ ایډرس. امیزون برستا د ایډرس نه لستا آرډر اوچتای او ډیلیور ټو د کسٹمر او کسٹمر ته به ډیلیور کوي and customer will be able to choose COD cash on delivery. دا سی او ډی مطلب کیش آن ډیلیوری بیا په کسٹمر باندې ډیپند چې کیش آن ډیلیوری کوي هغه موږ نه ډیسکس کوو. نو دا موږ آپشن دا چې کوم دی دا موږ آن کو. دا چې موږ آن کوو نو دا موږ بل پیج لبوجي او د بل پیج کې بیا موږ خپل ایډریس ورکو. ایډریس په ځکه ورکو چې کله موږ په اف بی ایم کې اډر راشي چې بیا امیزون غای راځي او زموږ د لوکیشن نه دغه اوچتای هغه آرډر اوچتای. صحیح شو. نو د مرګري لوکیشن چې کوم دی د مال پرون را لګل او چې کوم یو یار انډستریال ایریا یس انډستریال ایریا اوس دا لوکیشن چې دا امیزون ویریفای کړي کنه امیزون دیزی نه پک اپ کول شي کنه نو په دې ویریفای باندې به کلیک کړئ نو دلته وای امیزون ایزی شپ کرنټلی ډز ناٹ سپورټ پیکج فرام د لوکیشن. دی لوکیشن نه امیزون پک اپ نشته جی. نو دا به دلته نه لري کما
او دې مرګري لبویم چې د ستا د امیزون پک اپ نه خود سره بل چې کم د پولیس سټیشن بچیک کو کې دی شي دې نه پک اپ وی نو کدی نه پک اپ وی دې نه پک اپ نشته جی ځکه ډیر لوکیشن چې کم دی په دوبۍ کې هغه نه پک اپ نشته دی انډستریال ایریا نه به وی ځکه چې دا دیږي کې دا مطلب لګ دی کوم نشته دی خدا ز صرف تاسو د فیدو د پر دغه کوم داسې لوکیشن به ورکوي چې هغه نه مطلب دغه وی پک اپ وی نو زه دا صرف تاسو د فیدو د پر کوم دا سټپ وشو دا ری دی کې پک اپ شته دلته اوس د دې مرګري نوم زه ورکوم د دې مرګري نوم چې کم دی د مرګري نوم د اکاونټ کې به ویږي په دې ځکه لیکوم د اکاونټ سیټینګ زراړم کنه د خپل انفارمیشن ورکړی وي نو ما نه ير شو دومره خو نو مې یار ما سره په واتس اپ کې سیو دی خو دلته به اوس مال نوم راشي چې د اکاونټ انفارمیشن زو ګورم کنه نو د نوم هر څه به مالا او خو لشي صحیح شو جی چونکه د نوم ورکړی هم ټیکس شپینګ سیټینګ کې د نوم شته جدي کې شته او جی دونه خو نو مې د یار سوري تاسو مې ورسره لګ ډیسټرب کړ بلال احمد دا وګوره بلال احمد نوم دی بلال احمد ایڈریس چې کوم دی ایڈریس دا ایڈریس ته د ما ورکو صحیح شو جی ایڈریس دلته نه کاپی او دلته راشه دلته پیسټ کا جبلالي موبایل نمبر د دلته تار امازان سره سیو کړی دی 97158 پلس 058 97 پکې ضرورت نشته دی 1981 دا کاپی شو دا راشه دلته دا د نمبر ما ورکو جی او په سیو باندې با کلیک کوي فون نمبر از ناٹ ویلډ ها دا ولې یا 00971 اوس په چیک کو دا پورا کاپی کو اور دلته پیسٹ کو ها پلس 97 پلس 4 کې 00 نه دا به سیو شي د ایڈریس سیو شو جی اوس د په اکاونټ باندې دا وګوره پک اپ ایڈریس سیو شو جی پک اپ ایڈریس د سیو شو اوس په موږ را شو پروډکټ لا د چې دا کم پروډکټ اډ کړي دا بوله زوس په اف بی ام کې اډ کوم د په اف بی ای کې اډ کړي دی دا ول ز په اف بی ام کې اډ کوم صحیح شو جی ډیره اسانه طریقه ده پروډکټ چې کله هم اډ کوي دا غي خپل نمبر چې اس ان نمبر ولا ویل شي دا دی اس ان نمبر دی صحیح شو یو پروډکټ او را بشي دا غلا پروډکټ چې اډ کوي کنه نای کې کیسز دي لکه څه پروډکټ وی چې هغه تانه مطلب برانډ وی لکه اوس تاسو لیټ سپوز دا موبایل دی نو دا د اوپو برانډ دی وګوره اوپو په لیکل دا د اوپو برانډ دی نو زه به اوپو نه اپروول اخلم نو اله به دا پروډکټ زه اډ کول شم که چېرې اوپو مال اپروول نه راکړي دا پروډکټ زه نشم اډ کولی پروډکټ چې اډ کوي بره په دې دا نه په دې باندې به کلیک کوي کټالاګ باندې به کلیک کوي او اډ پروډکټ باندې به کلیک کوي اډ پروډکټ باندې کلیک کولو نه پس بیا تاسو راشي دیږي کې دا کم اسن چې ما کاپی کړی و مې پیسټ کو په سرچ باندې مې کلیک کو دا وګوره دا پروډکټ راغو دلته نیو باندې کلیک کوي ځکه نیو ته خرڅي او سیل دیس پروډکټ باندې به کلیک کوي دا به تاسو بلې وینډو لبوزي بلې وینډو ته تلو نه پس په تاسو لوس په سکرین باندې ښکارا شي دا وګوره دله دا آپشن نشو کېدو دا وګوره دا آپشن شو نو کته دیږي کې آی ویل شپ دا اف بی ام دی او دا اف بی ای دی نو دا پروډکټ په دې کې اډ کړو په اف بی ای کې اډ کړو فلفلمنٹ بای امیزون او فلفلمنٹ بای مرچنټ چې کم دی دا اف بی ام شو دا پروډکټ اوس دلته په اف بی ای کې په دغه کې اډ کوم کوانټیټی سره سو دا لیټ سپوز 5 کوانټیټی دا پرایس چې کم دی د التسمرا پرایس کې خلو پرایس التسو نو صبر دا در پرایس چې کوم او کنه غلط پرایس ولکینو د سن اډر پی راشي او بیا سړی تاوانو کې 70 پرایس کې خلو دلته ول 70 درهم پرایس چې کم دی لګوم نیو دی او انیشیل شپینګ ټمپلیټس دا اوکې دی او خطه په سیو ان فینیش باندې به کلیک کړئ نو دا پروډکټ چې کوم دی دا اوس په سکه اډ شو دا په اف بی ام کې اډ شو ډیر په اسانه طریقه باندې دا پروډکټ په اف بی ام کې اډ شو تاسو له سکرین ښکارا شو پروډکټ اډ شو اوس زوجي انوینټری له انوینټری نه ده په دې انوینټری منیج ال انوینټری د کې به تاسو له دواړه پروډکټ خي اف بی ای بدل له هم خي اف بی ام بدل له هم خي صحیح شو جی دا لا فعل دلته ان کمپلیټ ځکه خي چې دا لا پروسیسینګ کې دی لوډینګ کې دی دا تقریبا 10-15 منټ خدای خي خدا لګ ټایم اخلي لګ سات پس موږ دا پیج ریفریش کو او تاسو له بزره پروډکټ خیم چې دا بدلته اکټیو خيږي اکټیو شو کیږي
صحیح شو جی انکمپلیټ په څه وجه ښایي که چېرې تاسو په دې لیسټنګ باندې کلیک کوئ نو هم تاسو له پته لګي خو انکمپلیټ ځکه دی چې دا لږ سر پس چیک کوو خیر دی دې نه علاوه اوس په راشو تاسو له به زه کمپلیټ طریقه وښیم چې تاسو څنګه مطلب پروډکټ ایډ کولی شئ دلته امیزون چې کوم دغه ویب سایټ دی د شاپینګ والا ویب سایټ کوم ځای کې چې ته پروډکټ کته شي دلته زه هانټینګ نه کوم زه صرف تاسو له سمپل پروډکټ یم چې پروډکټ پتاو څنګه ایډ کوئ جی بیسټ سیلر ته ځم بیسټ سیلر کې ګورو لکه لیټ سپوز دی کې تاسو یو پروډکټ خرڅوئ او هغه تاسو لیست کوډ غواړئ په خپل اکاونټ باندې نو هغه کې به څنګه طریقې لکه هیپ چې کوم دی دا اوس یو هیپ ټیم لانچ باکس دی صحیح شو جی لانچ باکس یو کلیک کوو صبر وکړه دې کې اپلیانسز دی بوکس دی بیوټي دا په بیوټي باندې کلیک کوو او زه تاسو له یو جنریک پروډکټ یم چې جنریک پروډکټ په څنګه ایډ کوئ صحیح شو بات ان باډي باندې کلیک کوم دا ګوره دې کې دا ټول اوس برانډ دی وګوره ډو دا ټول برانډ دی لیکس دا چې ته ایډ کې دی نه به اپروول اخلي خو جنریک پروډکټ پکې ګورو دا یو پروډکټ چې دا غي د اپروول ضرورت نه راځي لیټ سپوز دا ویسلین ګورو کله دې اپروول ضرورت نه راځي کنه تاسو له طریقه خیم چې دا به تاسو څنګه په خپل امیزون اکاونټ باندې ایډ کوئ دا چې کله تاسو کولاو کوي د کې بخښه تراشي کتراتلو سره دی به تاسو له یو SN نمبر ملاويږي دا SN نمبر دی دا بدل تاسو کاپی کوي کنټرول C سره ما کاپی کو او زوس لاړم دلته په دې درو ټاکو باندې کلیک کړئ دلته ښکته تاسو راشئ انوینټری لا سوري کټالاګ لا ایډ پروډکټ باندې کلیک کړئ ایډ پروډکټ باندې کلیک کولو نه پس دلته تاسو هغه کم SN چې کاپی کړی هغه پیسټ کړئ او په سرچ باندې کلیک کړئ نو هغه ویسلین دا دراو خو دلته تعالی وایي چې اپلای ټو سیل مطلب دا برانډ دی د لپاره به اپروول راغلی خو دې ځکه چې اپروول دا سری چې دا غیر لپاره به انوایس جمع کوي او سو اپروول دا سری چې د لپاره به فارم جمع کوي په دې ریکویسټ اپروول باندې ما کلیک کو د کوس ګورو چې د لپاره فارم دی بالکل د لپاره دا فارم دی دا فارم به فل کې او ایسته به دا کې لکه لیټ سپوز په دې ریسیلر اینڈ ډسټریبیوټر باندې کلیک کړئ دا تاسو لوي چې ته ریسیلر ډسټریبیوټر مینوفیکچرر څه شي چې ته خرڅه نو ریسیلر اینڈ ډسټریبیوټر باندې کلیک کړئ او دا کټولو ز پړاو منو په دې ډیر زیات ټایم لګي دا چلبو کوچ دې کې وټولو کې ختنه دا کوي ختنه بټولو کې کلیک کړئ دلته خپل ایمیل ورکړئ صحیح شو د دې مرګري ایمیل مانایر د خو د خپل ایمیل ورکم اني ایمیل تاسو ورکول شي دا اسی د اپروول لپاره ګوره اپروول څنګه په اسانه سبمټ باندې کلیک کړئ ایمیل ما ورکو سبمټ باندې کلیک ک فون نمبر آپشنل لیک فون نمبر ورکیو کنه ورکه دا ګوره اپروف شو کنګریچولیشن یو ار سیلینګ اپلیکیشن اوس چیک ان سټیټس باندې کلیک کا سوري او لیس پروډکټ باندې اوس کلیک کا دا اپروول مونږ له ملاو شو د برانډ د ویسلین او دلته اوس هغه دوباره چې کوم دغه تا کاپی کړو SN نمبر دوباره ورکړم دا ګوره وختي اپلای ټو سیل او اوس راغو نیو اوس ته سیل کولې شي سیل د پروډکټ باندې مې کلیک کو دلته اوس هغه فارم به تاسو له کولو شي چې کوم مخکې مطلب ما یو ځل فل کو دا ګوره دا ما هغه فارم دی صحیح شو دا اوس دغه کې تاسو خرڅول شي په FBM کې دا ز خرڅوم د لپاره او ریټ ولدا سکیدم لکه دا اوس د لوویست رایټ چې کوم دی 4 درهم دی 4 درهم باندې لوویست ریټ کې خرڅيږي خدا د لزاس تاسو د دغه لپاره کېدم ځکه د FBM فیسز وغیرہ شو او دا ما ورکو 5 او دلته تاسو نیو سلیکټ کوي کنډیشن نیو and I will ship this item myself I will ship this item myself مطلب FBM او Amazon will ship and provide customer service دا FBA دی نو دا د FBM کې اډ کوم صحیح شو FBA کې چې څنګه اډ کیږي کې په نیکسټ ویډیو کې تاسو لزه خیم پورا ډیټیل سره چې FBA کې تاسو پروډکټ څنګه اډ کول شي دا وګوره your updates have been submitted دا اوس چې کوم دی دا به دلته دغه شي دا ګوره هغه کم پروډکټ چې ما ایډ کړو اکټیو شو او چې د یو ځل بیا خیم دلته دا ټول ز کټ کوم دا اکټیو شو خلک سار پاسې چک کوو او اوس راځم په دې درو ټاکو باندې کلیک کوي دې نه پس کلیک کو نه پس راشي انوینټری لا انوینټری منیج ال انوینټری مطلب د ستا پروډکټ د ستا دکان یو قسم د ستا دکان دا ما وختي FBM کې ایډ کړو دا اکټیو شو دلته د FBA کې ایډ کړو FBA کې ان اکټیو دی FBM کې ولا ما ایډ کو اکټیو شو په دې باندې اوس اډر راتلی شي اني ټایم چې کم کسٹمر د پاره ویزیبل شو اوس دا کسٹمر د پاره مطلب یې ایشته شي اني ټایم په اډر ورکول شي او دا کم چې ایډ کو ناغلا مطلب س ټایم پس په غدل تراشي 10-15 منټ دی یادای وزر کې دا لک سار پس تاسو په وړاندې ریفریش کوم تاسو له خپل پته ولګي دا غدي راغو ان کمپلیټ کیږي 2-3 منټ پس چې دا ریفریش کوي نو دا به هم اکټیو شي دلته اوس ان کمپلیټ دی بیا به اکټیو شو کیږي څنګه چې دا وختي ان اکټیو او بیا اکټیو شو ګورئ
نو دا مرګره کې د شي زما دا ویډیو بیا ګورم نو دله به زه دونه وایم چې بس هم دا طریقه را په دې طریقه باندې مارکیټ کې ګرځه پروډکټ ګوره ارزان پروډکټ ګوره چې کم ارزاني او هغه بیا دلته ایډ کوه خو پر خپل پروفټ مارجن پکې وباسه نو اله ایډ کوه جی نو په دې طریقه باندې تاسو د امیزون اف بی ام تاسو مطلب خپل پروډکټ ایډ کول شي جی یو ځل بیا زه ریفریش کوم بار ریفریش کوم ځکه چې هغه ویسلین چې کم دي تاسو لراشي دلته ایکټیو تاسو لزوخه نو تاسو هم مطمئن شئ او زه هم مطمئن شم نو په دې طریقه باندې تاسو ډیر په اسانه باندې خپل لیسټینګ کول شئ د اف بی ام لپاره سیټینګ مې د هم خولو چې تاسو به داسې سیټینګ کوئ چې مطلب د اف بی ام لپاره تاسو چې کم پک اپ سلاټ ته پک اپ ایڈریس ته अब تاسو ضرور پټ کوئ چې پک اپ ایڈریس تاسو نه پټ کړئ نو بیا تاسو اف بی ام کې پروډکټ هم نشئ ایډ کولای اف بی ام کې پروډکټ ال ایډ کیږي چې تاسو خپل ایڈریس ال تور کړئ صحیح شو جی ځکه پروډکټ تاسو ایډ کړئ یو اورډر پی راشي نو بیا به تاسو امیزون چرته ګرځي چې دا خپل دغه نی ورکړي ایډریس نی ورکړي نو ایډریس په لور کول ضروری دی چې ایډریس نی ورکړي پروډکټ هم نه ایډ کیږي نو ځکه فرست چې کوم شرط دی ایډریس ایډ کول صحیح شو جی نو ایډریس ایډیشن طریقه مو هم زده کا او دا لا تر اوسه انکمپلیټ دی نو تر هغه می برداشت کوي چې تر څو دا کمپلیټ شي ونی چې دا کمپلیټ شي نو بیا به د اجازه غواړم او فلحال می لګ برداشت کوي ځکه چې دا کمپلیټ شي دا تر اوسه انکمپلیټ دی دا طریقه راځي دلته تاسو راځي امیزون کې دلته پروډکټ ګورئ په مارکیټ کې ګورئ چې اویلیبل در سره هغه امیزون دغه د پاره وې ما هغه ملګرو د پاره وې چې کم ملګری په دوبۍ کې دي نو یې د پاره وې چې دا طریقه ده په دې طریقه باندې تاسو مطلب خپل دغه کولای شئ دا اوس د دې کې تاسو پروډکټ لیسټینګ کوئ مطلب پروډکټ دلته ګورئ بیا اس ان کاپی کوئ او الته پیسټ کوئ او پهله مارکیټ کې ګورئ چې اویلیبل اسنه داسې پروډکټ ایډ کړئ چې مارکیټ کې داسې نیو نقصان دل درکې تاوان دل درکې نو داسې دا به خیر اکټیو شي یو پروف مې الله خو چې دا اکټیو شي دا هم لکه پس اکټیو شي او بس د ویډیو اجازه په نوالم ډیر زیات مننه جی او پیج هم لایک کړئ چینل هم سبسکرایب کړئ د نور ویډیوز لپاره والسلام